یو ځل یو مولوي صاحب دعا کوله ده د مونځ نه بعد، نو یو کس ورته وایي چې زمونږ د ملک معاشي حالات ډېر خراب دي، دعا وکړه چې الله دا حالات ښه کړي. واقعي دم داسې معاشي حالات ډېر خراب دي. نو د دعا نه وړاندې مولوي صاحب ویل یو عرض کوم، جب ته لاس دننه کو د 5,000 روپو یو لوټ یې راویستو نوټ، او اعلان یې وکړو چې دعا به وکړو خو مخکې زما یو ضروري اعلان واورئ. دا نوټ ما ته بار کوڅه کې میلاو شو، نو که دا د 5,000 روپو نوټ د چای نو هغه د خپل نوټ والی، نو تقریبا 10-12 کسانو لاس اوچت کو، یو ویل زما دی، بل ویل زما دی، بل ویل زما دی. بیا ټولو ته لاسونه ښکته کوي، ویل دا نوټ زما دی او ما ستاسو هسې یو امتحان اغستو، دا ماله ښځې د سودا د پاره راکو چې ورشه د بازار نه سودا راوړه. نو تاسو وایي چې معاشي حالات خراب دي، دعا وکئ، او په تاسو کې هر یو سړی غل دی، د هر یو سړي نیت خراب دی، هر یو سړی پردې مال ته خیانتګر دی. نو په داسې قوم باندې د داسې قوم د پاره چې دعاګانې کیږي نو هغې دعاګانې نه قبلیږي. د خیانتګر قوم، د دروغجن قوم، د بل مسلمان حلال مال په حرامو سره د اغستلو والا خلکو دعاګانې الله نه قبلی. ځکه حدیث پاک کې راځي چې د کم انسان په خیټه کې حرام مال پروتي او بیا الله ته جاړي او دعا کوي، فانا یستجاب له، د دعا څنګه قبول شي؟ د دعا لپاره دوه خبرې ضروری دي، صدق مقال، اکل حلال، رښتیا ویل او د حرامو نه ځان بچ کول. د دروغجن سړي دعا نه قبلیږي، چې حرام مال خوري د دعا نه قبلیږي.